د ویښتو یوه نسخه به مونږ فري د الله په نوم ورکوو، که هغه سړی وي که ښځی که نارینه که زنانه او که د لږ عمر او که د ډېر عمري، نو هغه تلی به ځان له خپل څلور تیلونه به یوځای کي، یو د بادامو تیل، د کوپري، د زیتونو او د شړشمو، او که ممکن وه نو آمله تیل دې ورسره یوځای کي، خو آمله پکې کار نه کوي، آمله د ویښتو په تورولو کې کار کوي. نو دا څلور تیلونه به یوځای کي. دا تلې مونږ شپږ اته شیزونه دي، دا تلې به مونږ تیار پوڼۍ کې بند کړی وي، دا به ورله ورکوو، دا به تیلو کې ځان له پخوي، دا به د الله په نوم دا تلې ورکوو. او هغه خلک چې د هغوی ویښته نه روځي او ګنجاپن دپاره، نو هغه به په نیم ګرم پانی باندې اول به اوبو کې لږ غونده کې نیمبو واچوي او په نیم ګرم پانی ساده اوبو باندې به سر ووینځي او بیا به یې په نرمه تولیه وچکي او بیا به د هغه ویښتو لیپ په وله ورکوي د شپو د کېدو ټایم کې. نو انشاءالله تعالی هارمونز د ده چې کوم د سکن د سر دی هغه به انشاءالله براه راست شي، ټیک به شي او د هغې به یې سلو شي او ویښته به یې روځي. خو دغه تلې به مونږ د الله په نوم ورکوو. را روان 22 تاریخ نه به یې شروع کوو، د خیره چهارشنبې ورځ به وي. اوس فلحال چوټي شو د خیره سره او دعاګانې به کوو، تاسو هم کوئ مونږ هم کوو. الله ټولو په حال باندې رحم وکړه.